بسم الله الرحمن الرحیم. مندل نیوز کتونکو عمران بنیری یم او دا وخت په یو ډیر عجیبه ځای کې ولاړم. عجیبه کلی دی، عجیبه غونتې ګټه ده پکې او عجیبه غونتې خاوره پکې راوتې ده. د خانانو ډیری نه چې کوز کلي نه راکوز شي او په احمد علي ډیری چینو باندې بره د غره سر ته راوخیږي نو ارونی کلی یادیږي. دا هغه ارونی کلی دی. د ارونی کلی د دې موړې په شا دی. خو موږ به دا خبره اورېده چې یاره دلته کې ټیکهدار روډ ایستلی دی په بره اروني ته څه ځای پورې سرکار ایستلی دی او څه ځای پورې بیا ټیکهدار ایستلی دی او دغلته څه خاوره ده یا څه ګټه راوتې ده او هغې ته ډینې خیږي او هغه راکوزي. نو د انساني زړه کې تجسسو بطور یو میډیا پرسن ما غوښته چې دغه ځای ته وخیږو او دغه ځای سیکو. نو چونکې ویډز ګاډی ډېر په ګرانه باندې راخیږي او ډېر په مشکله ورته موږ راوختو، خو بهرحال هغه ځای ته ځان راورسو. دا زموږ شاته چې تاسو ته ښکاري نو دا هم هغه ګټه ده یا هغه خاوره ده کوم پسې چې ټیکهدار او د دې ځای مقامي دغه چې دی نه هغه دا روډ ایستلی او د دې نه ډینې دوه درې موږ له مخې له رالې ډینې ته چلیږي، خاوره ته وباسي او بره چې کوم دی نه شاول اوس لګیا دی د دې ځای نه یو درنګ دا دی، یو د دې نه لږ بره دی. نو موږ هغې سره هم ځو او هلته کې کو ټیکهدار یا د هغه څوک الیکار هلته کې موجود وي یا دغه شاول ډریور سره دې سره به هم خبرې کوو. کلیوال هم دا وخت خو نشته دی چونکې ناوخته دی، ماښام بانک ته وخت نږدې دی. نو موږ ټیکهدار یا د هغه ملګري کو څوک منشي دی کې یا کلیوالي هغسې کوو چې هغې سره په دې خاوره یا په دې دا کومه ګټه چې ده نو په دې ورسره خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. ملګرو لکه څنګه چې وختي موږ تاسو ته خبره وکړه چې یاره موږ بره ځو کو ټیکهدار یا د ټیکهدار منشي یا دغه شاول والا لګي، خو هغې ماښام بانګونه چونکې ویلې کېږي نو درنګ خالي شوی دی تلي دي تی. خو د دې ځای چې موږ بالکل ټاپ ته راوختو نو یو بله نظاره زموږ په نظر راله او هغه ده چې دې غلطه موږ ګورو. زموږ کیمرامین صاحب کو لږ تاسو ته دغه وکړي نو دا سیټ چې دی نو دا احمد علي ډیری د پاسه کوز کلي داسې پورې خانانو ډیری داسې چملې او مخلنۍ پورې علاقې ښکاري او چې دې غلطه موږ وګورو نو بالکل برندو لاندې ښکاري د چغرزو کلي دي، خو پته نه لګي چې لاندې کم کلي دی. روډ ورته هم راغلی دی د دې نه په لږه فاصله باندې دی. نو دا ځای چې دی دا زه چې ولاړ یم نو دا بالکل د بونیر د چملې لکه مندڼ او د دې کته علاقو او د دې غاړې د چغرزو د علاقو بالکل بونډري ده. ارونی کلي موږ ته مخامخ دی، بالکل په بونډرۍ باندې دی د دې غاړې خانانو ډیری او د دې غاړې چې ده نو بالکل د چغرزو علاقې دي. ګټې باره کې موږ تاسو ته به خبر وکړو چې یاره دا ګټه په څه کې استعمالیږي، دلته څومره مقدار کې ده. خو چونکې ټیکهدار هم نشته دی، د هغه څوک شته دی هم نه چې موږ ته دې باندې لږ بریفینګ راکړي او د کلي خلک هم لږ سیټ ته دی اخوا دی. نو موږ په دې باندې ګټې په حواله موږ تاسو سره خبرې نشو کولی، خو ګټه ډېر په وافر مقدار کې ده. غټې غټې ډېرې دي، شاول په هغې کې ولاړلې دا دی او هغې راکنې او ډینې یې کته کوز کلي ته کوزي او د کوز کلي نه بیا په غټو غټو ټرکونو کې د ملک نورو حصو ته سپلای کېږي. څنګه چې د بونیر په مختلفو غرونو کې ماربل دي نو داسې هم دا هم د ماربلو یو قسم ماته ښکاري، خو هغه قسم نه دی، واړه واړه کاڼي دي. دا بیا میده کېږي او زما خیال دی چې په رنګ کې استعمالیږي. د دې وخته پورې هم دا او انشاءالله چې بیا راشو نو بیا به په دې ګټه باندې تفصیلي خبرې کوو. د خدای په امان.